د ټول نه مخکې زه ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو دلته ټول راغلي یې او څوک پکې پردی نشته زما خیال دی دا شکلونه نه ما ټول خپل دي ما د پکې پردی څوک نه ښکارېږي الیکشن دی په 8 فروری باندې الیکشن دی چیرمین صاحب سره خبرې وکړې زه سیده ساده خبره کوم دا نه نیم کاله ما ستاسو د دې قوم خدمت کړی ما خپل ذات لیس هم نه دي کړي که ما خپل ذات له څه کړی وی که نه نو هغه نه پټېږي هر چاته ښکاره کېږي نن سبا دومره هر څه تیز دي میډیا هم تیزه ده او هر سړي ته پته لګي چا څه کړي چا څه نه دي کړي خو ما نه نیم کاله دا محنت ځکه کوو چې یاره ما زه د علاقه جوړه کړم او د دې خلکو خدمت وکړم کنې خلک خو 15 کاله راشي او هغه خپل ځان هم پوره کړي او بیا په مخه باندې ځي خو موږ ولې دا 9 نیم کاله حکومت وکړو د دې وجوهات هم ده چې موږ د خلکو سره محنت کړی ځان مو کړولی شپه ورځ مو یو کړي خو دا 4 نیم کاله زه وزیر اعلی پاتې یم او ما دلته زه نه یم راغلی که زه هلته ومه نو د هغې ټول ثمرات چې یو هغه ما دې خوا دغه کړي د دې علاقې دپاره ستاسو دپاره د دې خلکو دپاره د دې علاقې د پرمختګ دپاره د دې علاقې د ترقۍ دپاره ما زه په هر خپل تقریر کې وایم څنګه چې عبدالله خبره وکړه که ما نه ته ښه میلاویږي صفا درته وایم که ما نه ته ښه میلاویږي صفا درته وایم هغه ځان مشر کوي او که نه تاسو دا ګڼئ چې زما په خدمت کې څه کوتاهی نه و نو بیا په کار دا ده چې تاسو زما ملاتړ وکړئ او مخامخ یې وکړئ او کولاو یې وکړئ تاسو نه دا امید لرم خبرې به زه تاسو څه وکړم نورې ټیک ته سړک ډېر کمی به راغلی پوره ذات د الله تعالی دی موږ خو ډېر کمزوري خلک یو انسانان موږ سره څه دي چې انشاءالله څنګه چې ما ستاسو خدمت کړی دی دا چیرمین درته اویلیبل دی هر وخت ښکلی خان دلته یي اوس خو شکر دی قافله غټه شوې ده نصرالله هم راغلی دی پاچا ګل دلې هم رالل نن د وکیل صاحب دلې هم رالل نو زموږ چې څومره ډېر دغه دي دا خاندان دی هغه هم تقریبا ټول موږ یو ځای شو دا د الله تعالی لاک لاک شکر دی او زه خاص کر د الیکټډ چیرمینانو نه به دا دغه کومه چې دوی به خپل سټیشن یا خپل علاقې به ممبران صاحبان چې ناستي به عام ورکران چې پکې ناستي د دې ټول نه به دا تمه لرم خو د دې تمې نه علاوه د پي کې نو محب الله خان به هم ګټل غواړي وړی داسې نه چې یاره تاسو وایئ چې یاره پي کې نو والا چیرمینان دلته ناستي ممبران دلته ناستي هغه وایي چې داسې نه چې غټ ووټ زه محمود خان له ورکوم او ورکوټی ووټ موږ نه ورکوو نو خفګان راځي هر څه به کېږي پکې یوه علاقه ده او بل دا کار ښه دی چې یاره دلته خو امپورټډ راغلی دی دغه ځای نه د بل حلقې نه راغلی دی به دلته د عین کنټسټ کوي زه هغه پله لاړم د نیمکې خیلو پله ما یو 2 ویزټس وکړل خلکو ما له ډېر ښه ریسپانس راکړو ما ته یې ته مه ګرځه ما یې ولې ډېر سم خلکو ما ته ووایي وایي ته مه ګرځه وایي موږ هر څه ستا لیدلي دي موږ ته مخامخ دي نو چې هغه خلکو سره زه میلاو شوی نه یم هغه خلک ما لیدلي نه دي د هغه خلکو سره زما غم خادي نه ده شوې او د هغو دومره ښه ریسپانس دی چې هغه د سواد دا غټ میګا پروجیکټس ګوري هغه د خپلو حلقو دا کارونه ګوري نو هغه ما له دا ریسپانس راکوي نو تاسو خو پکار دی چې راوځئ وګرځئ په هر میدان باندې وګرځئ په مونږ کې څه دي چې یاره مونږ به یو سړی په ما باندې ګوته ږدي چې نه دا غلطي کړې ده په مونږ کې څه دي هغه وایه مخامخ کوي نو زه ستاسو ډېر وخت نه علم نور زه ستاسو نه دا امید لرم او اخرنۍ خبره د بل هم دا کومه که زه مو وګټلم ځان به ګټئ که زه مو وګټلم ځان به ګټئ او که زه مو وبېللم نو ما ته ګوره هېڅ پروا هم نشته اما چې دا کومه قرباني ورکړله که نه که دا ما نه یې ورکړی که نه نو دا یو چیرمین نه و دی به ټول نه مخکې ځوړندو د دې لسټونه تاسو ټول تیار چې سره کم چیرمینان دي او د کم خاص ورکران دي د نن چې په دې علاقه باندې لږ امن دی که نه د دې نه مخکې امن نه و چې زه نه ومتلی و امن نو امن که نه روزانه به دا چاپې وې غویمې وې لانجې وې او چې نشته یو سیسټم بس نشته دنیا ده دا چې دلته مونږ کوو دا ټول د دنیا دپاره کوو دا د آخرت دپاره څوک دلته نه کوي دا ټول د دنیا دپاره لګوي د آخرت نور کارونه دي هغه الله تعالی مونږ ته حواله کړي هغه نور دي هغه به مو کوو هغه جدا دغه دي خو بهرحال د ووټ ده او دا هم یو پرچي داسې مه ګڼئ چې یاره دا یو پرچي ده راوړم په دې حکومتونه جوړوي زه ته بیا وایم زه اخرنۍ خبره کومه زما وروڼه یې ځکه سپینې خبرې ته نن کومه چې زړه د خپل صفا کړمه که زه تاسو وګټلم نو زه به لاړ شم خدمت به وکړم که تاسو زه وبېللم زما به بیا هلته هم ځای ګورئ دا یو خبره یاد ساتئ ما دلته یو کرسۍ تیاره ده خو ما پرېښودې ده هغه کرسۍ زما لپاره ډېره ښه ده
لکه بس زه به چاته محتاج نه یم، چاته به محتاج نه یم، د چا به راباندې کار نه وي. زما لپاره ډېره ښه دغه ده اسانه دا بس صرف لکه بس پروټوکول به یا مزې به یا بس زما لپاره هغه ښه وه. خو ما هغه ځکه پرېښوده چې یاره ما وایي زه د خپلو خلکو نه ځان نه شم جدا کولی، ځکه دې میدان ته واپس راووتم. نو زه ستاسو نه دا تمه لرم، دا توقع لرم چې انشاءالله تاسو په 8 فروری باندې پګړۍ یاد ساتئ.